بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د کلاس 9 سیکنډ چپټر نن سٹارټ کو. د چپټر نوم د سټرکچر اف اټم. هغه زموږ سره اولنې لیکچر د ډالټن اټامیک تھیوري. دا ډالټن اټامیک تھیوري چې دا نو دا جان ډالټن په 1808 کې دا پیش کړی و. وس جان ډالټن چې دی نو د په 6 سپتمبر 1766 کې په انګلند کې پیدا شوی او دا یو انګلیش سکول ټیچر و. اوس بعضې خلک وایي دی چې دی نو د انګلیش ټیچر و نو دا خبره غلطه ده. دی په انګلند کې پیدا شوی او یو د بریټش سیسټم دی په هغې کې دا دی چې د 12مه پورې چې کوم سبق دی نو دا په سکول کې حسابېږي او چې کوم د هغو ترډ ایر شروع شي د هغې نه د هغوی کالج سیسټم شروع کېږي. یو زموږ د سیسټم دی چې دا د میټریکه پورې سکول سیسټم دی بیا کالج سیسټم شروع کېږي. نو دی زموږ سره د انګلیش ټیچر نه و خو دی زموږ سره لیکچرر و. د به اصل کې میتھمیټکس ټیچ کوو، د هغې سره کیمسټري به ټیچ کوله او د مشهور په اټامیک تھیوري کې لکه نن چې کوم زموږ ټاپک دی اټامیک تھیوري دا پیش کړی و په 1808 کې. د هغې نه علاوه لا اف ملټیپل پروپورشن دا لاګانې پیش کړی وي. لا اف کنزرویشن اف میټر پیش کړی و چې هغه به نن موږ وایو. د هغې سره د ریسرچ آن کلر بلایندنس باندې د ریسرچ کړی و چې هغې ته ډالټنزم وایو. بیا زموږ سره دی چې په کوم نیو کالج کې لیکچرر و. د دغې کالج نوم نیو کالج، دا په مانچسټر کې و، مانچسټر کې نیو کالج و، په هغې کې دی لیکچرر و. د په 1808 کې اټامیک تھیوري پیش کړه او هغه اټامیک تھیوري چونکې ډالټن پیش کړی و نو ډالټن اټامیک تھیوري ورته وایي. دا اولنۍ خبره کړې وه کوم چې مین پاسټولیټ دی په هغې کې اولنۍ خبره ده کړې وه چې میټر از کمپوز اف ویری سمال پارټیکل کالډ اټم. وایي میټر چې دی نو دا جوړ شوی دی د وړوکې ذرې نه او هغې وړوکې ذرې ته هغه وړوکې او بیسک ذرې ته موږ اټم وایو. دویمې خبره دا کړې وه چې اټم زموږ سره انډیویزیبل پارټیکل دی، دی فردر نه ډیوایډ کېږي. درېیمې دا ویلي وو کم چې لاب کنزرویشن اف میټر کې د خبره کړې وه چې میټر چې دی نو neither be created nor destroyed during chemical reaction. د ویلي وی د اټم انډیویزیبل پارټیکل او د کیمیکل ریاکشن په دوران کې نه نوی اټم جوړیږي او نه زوړ اټم ډسټرای کیږي. بلې دا ویلي وی اټم اف د سیم ایلیمنٹ آر آیډنټیکل ان ماس اینڈ کیمیکل پراپرټیز. وی په سیم ایلیمنٹ کې موږ د ایلیمنٹ خبره کړې وه. په دغه ایلیمنٹ کې چې کوم اټمونه دي نو دا یو شانتي. په ایلیمنٹ کې چې کوم اټم یو سیم اټمونه رایوځای شي هغه ایلیمنٹ جوړوي. نو په ایلیمنٹ کې چې کوم اټم دي نو دا یو شانتي دي، آیډنټیکل دي په ماس کې او په کیمیکل پراپرټیز کې. او بلې ویلي وی اټم اف ډیفرنٹ ایلیمنٹ آر ډیفرنٹ ان ماس ان کیمیکل پراپرټیز. په مختلفو ایلیمنٹ کې چې کوم اټمونه دي دا مختلف دي په ماس کې او په کیمیکل پراپرټیز کې. اگزامپل به زموږ سره دا شي چې کاربن زموږ سره ایلیمنٹ دی نو دا به د کاربن اټمونو نه جوړي، سی 4 اټم 5 اټم. دغه شانتي نایټروجن چې کوم ایلیمنٹ دی نو دا به د نایټروجن اټم نه جوړي. اوس د نایټروجن اټمونه چې دي د نایټروجن ایلیمنٹ کې چې کوم اټم دي دا به د یو بل سره یو شانتي دي، پراپرټیانې به ټولې سیمي خو دا به بدلي د کاربن د اټمونو نه. بیا ویلي وی اټم کمباین ویت ایچ ادر ان سمال هول نمبر ریشو. اټمونه به د یو بل سره کمباین کیږي او د دې نه به مالیکیول جوړیږي. خو کله چې اټمونه کمباین شي نو د دوی په منځ کې به ریشو وي او هغه ریشو چې نو هغه به سمال او هغه به هول نمبر کې، مطلب 1/2/3 دا وي. بیا ویلو چې all chemical reaction are due to combination or separation of atom. ټول کیمیکل ریاکشن چې کیږي نو هغه په دې بنیاد باندې کیږي چې یا پکې اټمونه رایوځای شوي او یا پکې اټمونه سپریټ شوي جدا شوي.